بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه شلم نمبر درس دی. دینه مخکې درسونو کې مونږه د منصرف په 9 اسبابو کې اسباب هغه په تفصیل سره ذکر کړل. نننی درس کې به مونږه اخرنی 2 سببونه یعنی 8 نمبر سبب او 9 نمبر سبب هغه ذکر کو. د منصرف په اسبابو کې 8 نمبر سبب دی وزن فعل. وزن فعل دا به د غیر منصرف د پاره سبب کله جوړیږي؟ نو تدې د پاره 2 شرطونه دي. په دغه دواړو شرطونو کې د یو شرط موجود کېدل دا ضروری دی. لومبی شرط دا دی چې دغه وزن دا د فعل سره خاص وي، یعنی دغه وزن دای د فعل د پاره وضع کړی وي او بیا دغه وزن دا د فعل نه اسم طرف ته منتقل شي او دغه وزن دا په اسم کې هم استعمالیږي. لومبی شرط ولدا دی چې دغه وزن دا د فعل سره خاص وي، یعنی د فعل د پاره دغه وزن دای وضع کړی وي او بیا دغه وزن دا په اسم کې هم استعمالیږي. تدې مثال دی لکه شمره. شمره کله چې دا فعل وي نو تدې معنی دا ده چې هغه یو کس هغه خپل لمن دای اوچته کړه یا روان غختله، لیکن بیا دغه د شمره دا وزن د فعل دا وزن دا بیا اسم طرف ته منتقل شو او دغه لفظ یعنی دا شمره دا د هغې اس نوم کېښودلی شو، کوم اس چې هغه تیزه منډه وهله. لہذا شمره دا غیر منصرف دی. په دې کې یو سبب وزن فعل دی او دا هغه وزن دی چې دا د فعل سره خاص دی او بیا د فعل نه دا وزن دا منتقل شو اسم طرف ته. او دویم سبب په دې کې علمیت دی، لہذا شمره دا غیر منصرف دی. تدې بل مثال دی زوریبه. نو زوریبه دا وزن داسې دی چې دا د فعل سره خاص دی، په دې وزن باندې اسم دا نه استعمالیږي، لیکن بیا دا وزن دا اسم طرف ته منتقل شو. نو اوس که چیرې مونږه د زوریبه دا کم وزن دی یا دا کم لفظ دی چې دا مونږ د یو کس نوم کیدو نو دا به غیر منصرف وي، ځکه چې یو سبب پکې وزن فعل دی او دا داسې وزن فعل دی چې دا د فعل سره خاص دی او بیا مونږه دغه د فعل نه اسم طرف ته منتقل کو. او دویم سبب په دې کې علمیت دی، لہذا دا به بیا غیر منصرف وي. دویم شرط ولدا دی کچری دغه وزن دا د فعل پورې خاص نه وي بلکې هغه وزن د فعل د پاره هم وضع کړی شوی وي او د اسم د پاره هم وضع کړی شوی وي. دغه وزن په فعل کې هم استعمالیږي او په اسم کې هم استعمالیږي. نو بیا ولا شرط دا دی چې دغه وزن په شروع کې د حروف اتینو نه یو حرف وي، یعنی دغه لفظ په شروع کې یا حمزه وي یا تاوي یا یاوي یا نون وي، یعنی کم چې د مضارع علامات دي، او تدې په آخر کې داسې تا نوي چې هغه په وقف کې په ها سره بدلیږي. دویم شرط ولدا شو کچری دغه وزن فعل دا د فعل پورې خاص نوي نو بیا ولا شرط دا دی چې تدې په شروع کې د حروف اتینو نه یو حرف وي او تدې په آخر کې داسې تا نوي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. تدې مثال دی لکه احمد. نو احمد دا وزن دا په اسم کې هم استعمالیږي او په فعل کې هم استعمالیږي، لیکن مونږ چې ولا کم شرط خوي هغه په دې کې موجود دی ځکه چې تدې په شروع کې د حروف اتینو نه حمزه راغلی ده او تدې په آخر کې داسې تام نشته چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. لہذا احمد دا غیر منصرف دی ځکه چې یو سبب په دې کې وزن فعل دی
او دویم سبب په دې کې علمیت دی. دویم مثال دی یشکر. نو یشکر دا هم داسې وزن دی چې دا به فعل کې هم استعمالیږي او په اسم کې هم استعمالیږي. نو موږ له بیا دا شرط ایښی وو چې د دې په شروع کې د حروف اتینو نه یو حرف وي او د یشکر په شروع کې د حروف اتینو نه یا راغلی ده. نو دا هم غیر منصرف دی. یو سبب پکې وزن فعل دی او دویم سبب پکې علمیت دی. دغسې تغلب، نو د دې په شروع کې د حروف اتینو نه تا راغلی ده، دا هم غیر منصرف دی ځکه چې دا وزن فعل دی او دا د یو کس نوم دی. او دغسې نرجس، نو د دې په شروع کې د حروف اتینو نه نون راغلی دی او دا هم علم دی، لہذا دا غیر منصرف دی. البته یعمل که دا لفظ مونږه چاله نومم کیدو نو دا بیا هم منصرف دی ځکه چې د دې کم مؤنث ده نو هغه په آخر کې داسې تا راځي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي، لکه عرب وی ناقة یعملتن، ناقة یعملتن. نو اگر چې وصف په دې یعمل کې یو وصف هم پکې موجود دی، وصف اصلي، او د دې سره سره وزن فعل دی، لیکن دا بیا هم منصرف دی ځکه چې د دې په آخر کې داسې تا راځي د دې په مؤنث کې چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي او مونږ پکې دا شرط لګولی چې د دې په آخر کې به داسې تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو د منصر په اسبابو کې اتم نمبر سبب هغه وزن فعل دی او مونږ بیا د دې لپاره دو شرطونه ذکر کړل چې په دې دو شرطونو کې یو شرط ولا ضروری دی. یو شرط هم دا ذکر کو چې دغه وزن فعل دا د فعل پورې خاص وي، یعنی دا صرف د فعل لپاره وضع کړل شوی وي او بیا اسم طرف ته دغه وزن دا منتقل شي. او کچری دغه وزن د فعل پورې خاص نه وي نو بیا ول شرط دا دی چې د دې په شروع کې د حروف اتینو نه یو حرف وي او د دې په آخر کې داسې تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. د منصرف په اسبابو کې نهم نمبر او اخرنی سبب دی الف نون زائدتان، یعنی هغه الف او نون چې هغه زائد وي، یعنی د فا عین او د لام کلمې په مقابله کې نه وي، لکه عمران. نو عمران کې د الف او نون دا زائد دی، یعنی د فا عین او د لام کلمې په مقابله کې نه دي. الف نون زائدتان دا به د غیر منصرف د پاره سبب کله جوړیږي؟ نو تدې د پاره تدې دو صورتونه دي. یو صورت دا دی چې دغه الف نون زائدتان دا به یا د اسم په آخر کې وي او یا به د صفت په آخر کې وي. کچری الف او نون دغه زائدتان دا د اسم په آخر کې وي نو بیا ولا شرط دا دی چې دغه اسم دا به علم وي، یعنی د چا نوم به وي. او تدې مثال دی لکه عثمان، عمران. نو دا الف نون دا د اسم په آخر کې زائد دی، نو موږ چې ولا کم شرط یې خوي هغه پکې هم موجود دی ځکه چې عثمان هم نوم دی او عمران هم نوم دی، لہذا عثمان او عمران دا غیر منصرف دی. یو سبب په دې کې الف نون زائدتان دی او بل سبب په دې کې علم دی. او کچری دا الف او نون دا زائد وی د صفت په آخر کې، کچری دا الف او نون دا زائد وی د صفت په آخر کې نو بیا ولا شرط دا دی چې تدې مؤنث د فعلانتن په وزن باندې وي، یعنی تدې په مؤنث کې داسې تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو کچری تدې په مؤنث کې داسې تا وا چې په حالت وقف کې په ها سره بدلیدل نو بیا منصرف دی، او که داسې پکې نه و نو بیا غیر منصرف دی. تدې مثال دی سکران. نو سکران دا غیر منصرف دی. دلته الف او نون دا د صفت په آخر کې راغلی دي، نو بیا ولا موږ شرط دا لګولی چې د دې مؤنث دا به د فعلانتن په وزن باندې نه وي. نو د سکران مؤنث د فعلانتن په وزن باندې نه دی بلکې د هغې مؤنث سکرا ده، لہذا سکران دا غیر منصرف دی ځکه چې دا الف نون دا د صفت په آخر کې دي او د دې مؤنث د فعلانتن په وزن باندې نه دی. نو سکران کې یو سبب وصف دی او دویم سبب پکې الف نون زائدتان دی. البته ندمان کم لفظ دی نو دا منصرف دی ځکه چې کچری ندمان دا د ندیم په معنی باندې وي او د ندیم معنی دا د شرابو ملګری. کچری ندمان
دا دو ندیم په معنا باندې وي نو بیا دا منصرف دی ځکه چې د ندیم مؤنث راځي ندمانتون نو اوس د دې په مؤنث کې داسې تا راغلی ده چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بندېږي لہذا ندمان دا به بیا منصرف وي البته کچری ندمان دا دو نادم په معنا باندې وي یعنی دو پریشانه پښیمانه تدې په معنا باندې وي نو په دې صورت کې به بیا ندمان دا غیر منصرف وي ځکه چې کچری ندمان دا د نادم په معنا باندې وي نو بیا تدې مؤنث ندما راځي نو اوس د ندما په آخر کې داسې تا نشته چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بندېږي لہذا په دې صورت کې به بیا ندمان دا به غیر منصرف وي نو د منصر په اسبابو کې نهم نمبر سبب دی الف نون زائدتان بیا ته دې دوه صورتونه دي دا به یا د اسم په آخر کې وي یا به د صفت په آخر کې وي که د اسم په آخر کې وي نو بیا ته دې دپاره شرط دا دی چې دغه اسم د چا دپاره عالم وي او کچری د صفت په آخر کې وي نو بیا ولا شرط دا دی چې د دې چې دغه صفت کوم مؤنث دی د هغې په آخر کې داسې تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي نو دا زموږ سره د منع صرف 9 اسباب شو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین